اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ایوا مسئله اقامې حواله سره ده چې کوم کس اقامې نیت وکي هغه روژه ستاشي باوجود سفر کې ده هغه به الموس هم پرا کوي. اقامې څه ته ویل شي؟ مثلا زه لاړم پېښور ته، زه پېښور کې مسافر یم، یو هسپتال ته مو بیماری وتلی دی، یو بل داسې کار سه لاړ یم څه ما ته یقین دی چې زه به دلته 10 دن تېروم، لاس ورځې به زه تېروم. لاس ورځې اقامې نیت مو کو سندالته زه 10 دن پتې کېږم. لذا چې کله 10 دن ته اقامې نیت وکړلو ته باوجود چې پېښور کې مسافري ته خپل روژه ستای شي ټیک ټاک، ته خپل المونس هم د ظهر د عصر د عشاء والا چې کوم څه 4 رکعتې دی ته هغه پرا کوای شي. خو په شرط دا چې ته اقامات ته یقیني دی، شورټي دی، یقین دی ته چې یاره مو دلته 10 دن پرا کېږي. که چیرې تردید حالات کې، شاک حالات کې هسپتال کې ته مریض دی او ډاکټر ته کنفرم نه یی، ته یقین نه دی چې یاره 4 ورځې ونسي، 2 ورځې، لاس ورځې، یعنی یقین نشته ته. تردید حالات کې، شاک حالات کې حتی ایوی میاشتې پورې کته پوت ویلی نشوي، تردید حالات کې، شاک حالات کې ای تو الموز قاصر دی ته روژه نه سکتے. خو چې کله 30 دن پراشولی تردید حالات کې 31واں دن سے کله شروع شوالا چاہے 1 دن ویلی تب الموز پرا کوي که روژه وی روژه به هم سکتے. دا اقامی والا مسئلہ اس خدمت کی معرض کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.